په دین محمدي کې توحید چاته هغې نه مخکې درې خبرې ارته کومه لنډې لنډې بیا توحید په طرف باندې چې په شریعت کې په دین کې په اسلام کې توحید څه معنا ده ګوره صاحبانو درې شیان دي یو د الہ العالمین ذات دی دویم یو د الہ العالمین اسماء نمونه او صفات دي د خدای صفات د خدای اسماء چې قرآن او حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم الہ العالمین په خپله بیان کړي دي دا د خدای اسماء دي نمونه دا د خدای صفات دي صفتونه خدای پاک سمیع دی خدای پاک بصیر دی خدای پاک ته قدرت حاصل دی خدای پاک اراده ده مشیت چې ووایي چې کن بس فیکون هغه د خدای په حکم باندې کیږي ډېر صفات هغې ته صفات د باری تعالی ویل کیږي او په شپږم کال باندې په هر مدرسه کې چې نوم یې مدرسه دی شرح العقائد په نوم باندې کتاب دی په هغې کې صفات د باری تعالی علما خپلو طلبه کرامو ته وایي یو صفات د باری تعالی دی یو ذات د باری تعالی دی او یو عبادت د باری تعالی دی عبادت دا درې شیان دي خدای پاک ذات د خدای پاک اسماء او صفتونه او د خدای پاک عبادات دغه درې شیان دي اوس راشه توحید په طرف باندې توحید چاته ویل کېږي په دین اسلام کې په شریعت محمدی کې صلی الله علیه وسلم کې توحید معنا دا ده چې انسان با رب سره په ذات کې شرک نه کا د دې څه مقصد دی مقصد دی دا دی چې د خدای په شان ته ذات ببل ذات نه ګړي دا بیا توحید شو توحید فی ذات کو ودی ګاړه شرک فی ذات ورته او کو ودی نه ګاړه توحید فی ذات ورته خدای پاک چې څنګه ذات دی اوس خدای پاک څنګه ذات دی کما یلیق بشانه څنګه چې هغه شان سره خی خو چې څنګه د خدای ذات دی دغه سي ذات بل ذات نه منل کو ودی معنا نعوذ بالله دا دی شرک فی ذات کو ودی نه معنا دا دی توحید فی ذات نو توحید دا دی چې خدای پاک د ذات په شان ته ذات نشتا دویم نمبر جزء دا دی خدای پاک چې کوم صفتونه دي کوم یا اسماء دي او د خدای د پاره څنګه دي خدای څنګه صفتونه دي او د خدای څنګه دي دغه صفتونه په مخلوقاتو کې د هیڅ چا نشتا که نبی دی که ولی دی که عام دی که خاص دی او که حضور مبارک امام الانبیاء دی آغه نه وخت تر اخر انسان پورې څنګه صفات په کوم مقصد او معنا او مفهوم باندې چې د رب دی داسې صفات په مخلوقاتو کې د هیڅ چا نشتا کتاوی چې د هیڅ چا نشتا دې ته ویل کېږي توحید فی الصفات او کتاوی چې د خدای په شانتا سیم ټو سیم دا په مخلوقاتو کې د چا داسې صفات شتا دې ته ویل کېږي شرک فی الصفات مسله زده کړئ او دریم نمبر توحید دا دی چې خدای لایق د عبادت دی خدای پاک معبود برحق دی د خدای ذات نه ما سوا هیڅوک لایق عبادت نشتا هیڅوک معبود نشتا هیڅوک د دې خبرې لایق نشتا د خدای د ذات نه ما سوا نعوذ بالله چې هغه ته عبادت وشي کدا عقیده دی وا دې ته ویل کېږي توحید فی العباده او کدا دی وی چې خدای د ذات نم نعوذ بالله من ذلک څوک لایق عبادت شتا نعوذ بالله هغه ته ویل کېږي شرک فی العبادت ما په خبرو باندې زه کوشش کړم چې عالمانه انداز کې نه ستاسو د ذهن مطابق دا خبرې وکړم چې دا وخت هم قیمتي شي اسې خو نه ناس ماته چې بس اسې راغلي یې دیدار دپاره یا هغه دپاره څه زده کړئ صاحبانو زمونږ په دې خبره باندې تاسو ته زړه شي نشي چې څه زده کړئ هغه مسایل زده کړئ او الحمدلله دې ځای نه ورته هغه مسایل بیانېږي چې کوم حق دي درست دي غلط نه نو توحید دی دی چې خدای ذات پشان بذات نه منی د خدای صفات پشان بصفات د چاله نه منی د خدای نه ما سوا به څوک معبود نه ګڼي دا توحید دی دې ته ویل کېږي موحد
او مونږ او تاسو ته ویل کېږي الحمدلله موحدین. ستاسو دا څومره ناس خلک یې 1.5 2 زره کسان ناست دي، په تاسو کې دا عقیده ده چې شته دی چې د خدای ذات نه ما سوا د رب په شان ته ذات شته؟ الحمدلله زمونږ عقیده نه ده. یو خو پروپیګنډه خو ځان له خبره ده، خدای پورې خلک پروپیګنډه کا، رسول الله پورې خلک پروپیګنډه کا. ولې کافرانو به نه وي چې فرشتې د خدای لورګانې دي؟ مریم علیه السلام د خدای ښځه ده، عیسی علیه السلام یې زوی دی، او نور خدایان هم نعوذ بالله د دوی په ګمان باندې شته. دا خدای پورې افترا نه ده؟ دا پروپیګنډه نه ده؟ پروپیګنډې خو کږي. رسول الله مبارک ته ولې خلکو نه دي ویلي چې قرآن د ځان نه جوړ کړی دی؟ ولې په قرآن کې او دا خبرې زه د قرآن او حدیث سره تکړم بهر نه وځم، ولې په قرآن کې رسول الله ته ساحر نه دی ویل شوی، جادوګر، مجنون نه دی ورته ویل شوی، نعوذ بالله لیونی، کاهن نه ورته ویل شوی، پال کتونکی. دغه ټولې خبرې رسول الله ته. خو زما رسول الله د دغې خبرو نه څه دی؟ پاک دی. دا خو افتراګان افترا باندې پروپیګنډې باندې که تا غوږ کېښوده بیا هدایت ته نشي رسېدی. حق ته به حق وایي، د په هر چا په مخ کې او په هر میدان کې. دا توحید دی. دغه خلک وایي چې یاره مونږ اهل سنه و جماعت توحید راشه زار ته وښایم توحید څه ته وي. په توحید باندې زه پوه کړم. الحمدلله مونږ اهل سنه و جماعنا کلک موحدین په روی زمین باندې الحمدلله نشته. نه مونږ خدای د ذات په شان ته ذات منلی، نه مونږ خدای د صفاتو په شان ته مخلوق لپاره صفات ثابت کړي دي، او نه اله العالمین نه علاوه مونږ څوک معبود یا لایق عبادت ګڼلی دی. صاحبانو چې دا درې خبرې درکې وي، مشرک که ذات دی د خدای په شان ته مانه، مشرک فی ذات، که عباداتو لایق دی څوک ګاړه، مشرک فی العبادت، او که خدای په شان ته سیم ټو سیم بالکل برابر صفات دی د الله په مخلوقاتو کې چا دپاره ثابت کړه، مشرک فی الصفات. او که نو موحد دی. دا توحید دی. او دا یاد لره مونږ او ستاسو رښتیا خبرم ده، دا توحید باندې مونږ له لږ زور پکار دی چې خلکو ته یې مونږ بیان کړو. او توحید څه شی دی؟ ګوره رسول الله ته په سورت انبیاء کې الہ العالمین څه فرمایي؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون مشتا انا فاتقون مشتا. رسول الله ته می الله څه فرمایي؟ یا رسول الله ستاسو او ستاسو نه وړاندې آدم علیه السلام نه وخله عیسی علیه السلام پورې چې څومره انبیا ما لیږلي یا رسول الله سره د ستاسو هغو ټولو ته اوله وحی یا رسول الله ما دا کړې ده چې خپل قوم او امت ته ووایئ چې معبود برحق نشته، لایق عبادت نشته، دغسې کمال صفاتو والا نشته مګر یو الہ العالمین دی. یا رسول الله تا تم وایما ستا نه مخکې چې څومره انبیا رسول تیر دي ټولو ته ماله دې خبرې وحي کړې ده چې ټولو نه اول په روی زمین باندې قبولیت د توحید دی. او دا یاد لره زما او ستا که ایمان اولاړ دی، ایمان شته، هغې دپاره اساس بنیاد توحید دی. چې توحید وي ایمان به وي. که اسلام قائم د زما او ستا په توحید باندې قائم دی، که ایمان قائم د زما او ستا په توحید باندې قائم دی، که عبادات د زما او ستا شمار کږي دا په توحید باندې شمار کږي. چې توحید نه زما او ستا ایمان نشتا، که توحید نه زما او ستا اسلام نشتا، که توحید نه د زما او ستا عبادات الہ العالمین په دربار کې نه دي قبول.